انا ډیر عاقلان شته خو دې قرآن مجید ته نه دي ناست، زما ته نه ډیر کمعقل شته خو هغوی ورته نه دي ناست، زما ته نه په شکل او صورت سره ډیر ښایسته او برابر شته هغوی ورته الله نه دي کینولي، زما ته نه په شکل باندې کمزوري شته هغوی ورته نه دي ناست، همدک رنګې زما ته نه ډیر چې دی نو مالداره خلک شته هغوی ورته نه دي ناست، ډیر غریبانان شته هغوی ورته نه دي ناست. دا په ما تا باندې د الله احسان او انعام دی، دې کې زمونږ کمال نه دی، د الله شکر وباسئ خدای چې خپل کتاب ته دې کینولو. ژوند خو هسې هم سړی تېروي، د ژوند پایه خو هسې هم روانه ده، د ټولو منزل قبر دی، خو څوک شاعر وی علی الصبا چو مردم بکاروبار روان، علی الصبا چو مردم بکاروبار روان، بلا کو شان محبت بکوی یار روان. وی چې سبا شي نه هر سړی په خپل کاروبار روان شي، څوک پټي ته ځي، څوک نوکرای ته ځي، څوک کارخانې ته ځي، څوک کم ځای ته، څوک بلا کو شان محبت بکوی یار روان. بلا کو شان محبت ای د خپل یار په محبت کې او په کار کې لګیا شي، انو د الله د دین خادمان د دین په خدمت باندې لګیا شي. نو الله دې زموږ ستاسو دا ناسته قبوله کړي او الله دې موږ د قرآن مجید صحیح طالبانو ګرځوي. ها علا هدن دی په کامل هدایت مانی دی، من ربهم په فضل رب د دی مانی، و اولئک دا کسان هم المفلحون هم دی بارمن دی، دی کامیاب دی. فلا ستوي فلا ویل شي د دنیا او د آخرت دواړه کامیابی. دا صفات چې ایمان بالغیب دی، تقوا دا، اقامت صلات تے، انفاق فی سبیل اللہ دے، دا صفات چې من کی وی انو منگ با اللہ پا دنیا کے ہم کامیابی اور پا آخرت کے بم کامیابی. گورا مؤذن آزان کئی، مؤذن پا آزان کے وی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، راشی دا فلاح زائتا راشی، راشی دا کامیابی زائتا راشی، راشی دا کامیابی عمل لراشی. سیبا دا خلق چغی وی یار کاروبارم ترقی نہ کئی، کور کے خوشحالی نشتے دے، خفگانون دی دا چلے سنگ مراشی اللہ اکبر کی مزلہ نرازی. دا دنیا دا آخرت کامیابی دا دا اللہ پا دی موس کے تڑلے دا منگ دا پارا. دا یو سڑی 15 وقت موس دی صحیح برابر شی، صحیح پا آداب سرا، صحیح پا سنت سرا، صحیح پا اوقاتو کی 15 وقت موس دی شروع کی، پیادے دے گوری دا کاروبار تا دا نظام تا چا اللہ سے چل گئی. خواہ اللہ تعالیٰ فرمائی اس دا اولائک علی داوی انعمت علیم بیانو، دا دا نیکانو دا مومنانو بیانو، اس چیدنو دا سوچا کافرانو بیان کئی. ان الذین بیشکا کسان کفرو چی کافران دی، سوان برابر دا علیہم پا غیمانے، انذرتم کتیارے اغی لرا ام لم تنذرهم، یعنی یارے دی لرا لا یؤمنون اغی ایمان نراڑی. اس دی دائی کہ اللہ تعالیٰ و ان الذین کفروا بیشکا کسان چی کافران دی برابر دا پا غیمانے کتے یارے نہیں یارے دی ایمان نراڑی. بعض مفسرین دلتا سوال کرے طالبان روڑا پہ پوئی گی ویدہ ان الذین کفروا، اللہ ویدہ کافران چکم دے دی ایمان نراڑی، حالانکہ ویدہ دینا پس خوڑے رو کافران ایمان راوڑے دے. دا خوئی خلاف واقع شوا انو زمان دا روڑا پہ پوئی گی. الذی دا اسم موصول لے کفرو، صلہ موصول لے، او صلہ موصول پا مقام دا عاد کی دے، دینا موعود خاص کسان دی، آغا کسان جے کافران دی خاص کافران چے عدبہ دے، شیبہ دے، ابو جال لے، اللہ وی دی خلقو تا کتا عرص ہوا دے ایمان نراڑی. یو دویمہ اللہ وی کافران کتی ارے او کنے ارے دے لردے ایمان نراڑی. ناغی وی چی دی ایمان نراڑی او برابر خبر دا دا دی تا دا دعوت سا فائدہ نشتے دے، نبی علیہ السلام دی دعوت ولی ورکو، یعنی دا خو بیا دعوت ورکو خو بیا بے پائدی شو. یو سڑے وی سڑے دا سر ازان لسر مخو گو دے خبر آسے ما اوری نا
نو الله ورته وایي که ته ور دعوت ورکې که نه ورکې د ایمان نه راړي ان د هغې جواب دا دی ټیک تا دعوت دی له فایده نه ورکوله دی ایمان نه راړو خو دعوت داعی له فایده ورکوي نبی علیہ السلام ته خو اجر ملاوېده که نه اوس ګوره دا داعیان دا مبلغین ګرځي دا علما بیانونه کوي دا درسونه کوي اوس که څوک یې مني که نه مني خو عالم به خپله ذمه داري خلاصوي هغه به حق بېوینا کوي باقي خوښه د مېرمنې که پستی خوري که ریمنې که د چا خوښه یې مني دي ځان له به کامیاب شي دا اوس دا قرآن بیان روان دی دا یو بحر دی دا یو سمندر دی روان دی موږ که د یو ګیلاس واغسته او که موږ ته جګ واغسته او که موږ ته منګی ډک دا زموږ خپله خوش قسمتي به نوره په دې کې چې کوم دی که موږ ته نه الو نو د الله په دین کې څه کمی نه راځي او دا بحر به رواني الله دې زموږ ستاسو صلاحیتونه دا د دین د تقویت ذریعه وګرځوي الله وی ختم الله علی قلوبهم الله مور لګولې دی په زړونو د ایمانه وعلى سمعهم په غوږونو د ایمانه وعلى ابصارهم په سترګو د ایمانه عشاوة پردی دی ولهم د پار دی عذاب عظیم غضب لوی دی اوس دی دی کې الله فرمای ختم الله علی قلوبهم الله ولا پزړه مور وو په غوږ ولا مور وو اوس مسله دا ده او پسترګو الله وی چې پړدا مې ولا ګولا نو پسترګو مور ذکر نکو او زړه باندې پرده ذکر نکړه وای دا غي وجه دا ده زړه ته د هر طرف نه خیالات راځي نه پاغه پرده واچوله مور په لګو او وخت ته د هر طرف نه आवाज راځي نو پاغه مور لګو پوخه ولا باندې کو او سترګو ته صرف د یو طرف نه پردې راځي یو طرف نه لیدل راځي نو هغې ته یې پرده واچوله دویم چې الله د دې کافرانو په زړونو مور لګولی دی الله وله دا غوږونه بند کړي دي الله وله دا سترګې ړندې کړي دي نو سیبا دې کې د دی څه ګناه دی چې دی اوس ایمان نه راړي دې کې د دی څه ګناه جوړ شو دا خو په الله مور لګولی دی یو سړی وایي هغه به ارام یې کوي یاره بس زموږ رزق به دې کې لیکلی نو خلک بیا د تقدیر بهانه کوي د تقدیر مسله به درته کوم په دې به هم پوهوم که خیري وروستو نو دې ځای کې هغه وایي دا خو الله وله مور لګولی دی نو مولانا رومي رحمت الله علیه د دې ښایسته جواب کړی دی مولانا رومي وایي این جبرو مانیا جباریت این جبرو مانیا جباریت معنی جباریت رازاریت دا جبر نه ده بلکې دې کې معنا د جباریت تا معنا د جباریت دا د رازاریت د زاریو کی سیوا اصل کې دای گناهونه کول دای د پیغمبر مخالفت کو دای د الله نافرمانی کولی دای پیغمبر نه منو چې بدعملی کولی نو الله وی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون د دې په زړونو باندې څه لګېدلی دی زنګ لګېدلی دی الله ورته د هدایت لاره وښوله اما شاکرا و اما کفورا خدای اسلام پرېښودو دی د خپلو اعمالو په بنا باندې الله په دی باندې مور ولګو الله چې په دی باندې مور ولګو انو دی چې د اسلام راړل هغه بند شو چې دی اسلام راړل هغه زړه تک تور شو چې زړه تک تور شو الله په د اسلام لارې بند کړې اوس د دې علاج داو چې دی الله ته متوجه شوی وي دی استغفار ویلې وي دی توبه وباسلې وي خو دی توبه نه وباسله دی استغفار نه وي نو مولانا رومي وایي دا جبر نه دی دا معنا د جباریت تا معنا د جباریت دا وجه دی الله ته متوجه شوی وي ومن الناس بعض د خلقنا
من آغا دی یقولو چی دی وی آمنا من ایمان راوڑ دے باللہ پا اللہ تعالی مانے و بالیوم الاخر او پرز دا آخرت مانے وما هم بمؤمنین او حال لا دنی دی مومنان پا حقیقت کے. اس دا منافقان بیان شروع شو. اللہ بعض خلق من یقول آمنا باللہ دی پا خلبانے پا جبا بانے قلق کوئی منگ پا اللہ بانے ایمان راوڑ دے او حالانکہ دی ایمان دا دی پا دروغ ہوئی. گورا منافق زڑے دا دین نم دا دا ذاتی مپاداتو دا پارا علی دا زان دا بچکولو دا پارا علی. منافق دے پا دین نی مینو خودے دا خلقو ہمدردائی حاصلی دے دا مسلمانانو ہمدردائی حاصلی دا غیر دا پارا دے دا دین او دا اسلام کارڈ استعمالی. بیا اللہ تعالیٰ وی دے وی آمنا باللہ با اللہ میں ایمان دے و بالیوم نور گورا ملائکی پرختی دا پیغمبران کتاب ہر سے پری خودل و بالیوم الاخر. علماء وی دا باللہ دا عقیدی ابتدا دا بالیوم الاخر دا عقیدی انتہا دا مینس کے طولا قائد رال یعنی دے اسلام دعویٰ کئی. او بالیوم الاخر رز دا آخرت قیامت تا رز دا آخرت ہوئی یوم آخر وتا ہوئی زکا لأنه لا لیلت بعدو دا دین افز بل شپا نشتے دے بس قیامت چی راشی دا قیامت نا پس بیا شپا نشتے دے بیا خوشحالی دا بیا رنائی رنا دا بیا تیاری نشتے دے. او که یو سڑے خوب کئی دا لذت دا پارا التستڑے والی نشتے دے بچے دے تصورو کی چیزا آرام کو بدتا با اٹومیٹک کامرہ جوڑا شی تیار بشی ہوتا. تاسکا واللہ حدیث کے راضی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی علیہ السلام وہی حدیث قدسی دے اللہ فرمائی ما خپل بندگانو له 10 انعامات تیار کړی دي هغه سترګو نه دي لیدلي او غوږونو نه دي اورېدلي ولا خطر علی قلب البشر د انسان په زړه کې دغه خیال هم ناراضي. ګوره دی دنیا ته وګورئ بعضې د نیټ باندې راشي بعضې ځایونه د ویډیوګانو سره بعضې د الله تعالی د ښایسته ښایسته ځایونه ښایي دا غرونو علاقې پاکې دا چینی او دا ګلونه سړی حیران شي سړی وایي خدایا دنیا دې داسې جوړه کړې ده چې آخرت به دې څنګه جوړ کړې. دې غرونو علاقې ته چې سړی ځي ته به حیران شي الله چې دا څنګه علاقې تا څنګه انعامات ته په دنیا کې داسې جوړ کړي چې ستا آخرت په څنګه جنت په څنګه. یخادعون الله دی ټګي کوي الله تعالی سره په ګمان د ایمان والذین کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړه دی وما یعدون دی ټګي نه کوي الا انفسهم مگر ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دی شعور نه لري. الله وی دا منافقان دی مسلمان له دوکا ورکوي دی زابو ته دروغ وی اده دی مثال داسې دی دی وی هغه مانګک سترګې پټې کړي زه پیشو ته نه ښکارم ولې ورته نه ښکاري د منافق مثال لا دی منافق وی جوړې ما خدای له دوکا ورکړه اعوذ بالله ما د الله پیغمبر له صحابه او له مؤمنان له دوکا ورکړه نه نه دا ازغي په خپله لاره کې دی کړي دا څوک چاله دوکه نه ورکوي سیبا دا اصل ځان له دوکه ورکولی بل دوکه کول نه دي ته وایي پلان کې مې دوکه کو هغه مې داسې پیسې مې ترې وولې نه دا ځان له دوکه ده یا د دنیا ګټه ده یا د آخرت چې په دنیا کې رواج ده نه وانه غسې آخرت کې به دناري هلته به څه کې الله وایي وما یشعرون دی شعور نه لري بس دوره ډېر دی. والذین کسان یؤمنون چې دی ایمان راړي بما پاغه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته وما هغه انزل چې نازل کولی شي من قبلک مخکې ستانه وبالآخرة په آخرت باندې هم یوقنون دی یقین ساتي اولئک دا کسان علی هدن دی په کامل هدایت من ربهم د جانب د رب د دینا و اولئک دا کسان هم المفلحون دی بهرمند دی کامیاب دی. ان الذين بشکا کسان کبروا چې صاحب کافران دي سوان برابر ده علیهم پا غیمان انذرتم که تیاری غیلرا ام لم تنذرهم یا نیری دیلر لا یؤمنون اغی ایمان نراڑی
ختم الله مور لګول علی قلوبهم پزړو دا غیمانه وعلى سمعهم په وګونو دا غیمانه وعلى ابصارهم په نظرونو دا غیمانه عشاوه پردی دی ولهم د پار غضب عظیم غضب لوی دی ومن الناس بعض د خلقنا من اغد یقول جو آمنا من ایمان راوړ بالله په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او پر از اخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال لا دې نه دی په حقیقت کې مؤمنان یخادعون الله دې ټګي کوي د نبی د الله تعالی سره یا ټګي کوي د الله تعالی سره په ګمان دا غیمانه والذین کسانو سره آمنوا ایمان راوړل دي وما يدعون دې ټګي نه کوي الا انفسهم مگر ځانونو خپل سره وما يشعرون الله دې شعور نه لري. الحمدلله رب العالمین.